رسول صلی الله علیه وسلم نه کړي. په دې کې دنه تراویح امراله چې رسول صلی الله علیه وسلم تراویح شل رکعات نه دي کړي، په روزه کې د شپې منسو کړي، یو لس رکعات یې کړي. او دا حدیث کوم بیانو دا د بخاری او مسلم حدیث دی، واضح الفاظ دي. ما كان النبي صلی الله علیه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، نه په روزه کې او نه د روزې نه علاوه قبل میاشته رسول الله چې د شپې یو لس رکعات نه زیات موږ نه کړي. زم چې دا حدیث چې یاد کو او زړه ویخو او مؤمنو د حق تابعداري مقصدو نه دې دا مسله واضحه شي. دلته به اشاره وکړو د تراویح د مسلې ته، چې اسم حدیث مخې لري چې واضحه شي. اول خدا مسله ساتي چې تراویح چې څومره کې شریعت اجازه ورکړي. موږ سره حدیث تیر شو چې رسول الله په سره حدیث تیر شو چې رسول الله په خطبه کوله یو کس راغی یا رسول الله د شپې موږ بسنګ کو، نو جواب ولا څور کړو ها څه دو رکعاته کوا، خدای وته نه دی ویلي چې څومره کوا. نو په دې حدیث کې اجازه ده چې د شپې مونږ چې څومره کې کولای شي، کاته رکعاته کې، کلس کې، کشل کې، کدیرش کې، نو تراویح ست خپل مرزي دي چې څومره کې. خو غیله به د سنت نوم نه ورکه، ځکه چې سنت څه ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. زه اوس مثال کې شل رکعات تراویح کوم یا سلويخ رکعات کوم او به خلکو ته هم چې د سنت دي، نو مطلب دا شو چې د سلويخ رکعات چې ما کوم کړو د چا طریقه ده، د رسول الله طریقه ده. دا خو ته هغه دروغ تړي. حدیث وایا چې ما چې کوم کړو نه دی اجازه شتي په حدیثونو کې. خدای دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دانی دي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس رکعات کړي فقط، که روزه ده او که غیر روزه ده او که غیر روزه ده. ناول دا مسایل د باز رونه چې څوک شل رکعات تراویح کوي یا دیرش کې یا سلويخ کې ناغه ته بدعتي وي، او دا غلطه خبره ده، بدعتي نه ده. ها کاغه دا وی چې د رسول الله طریقه ده یو وجوده موجوده بدی کې به پوکي، خو بدعتي وته نه. ځکه چې هغه په یو حدیث باندې عمل کوي کې اجازه شتي. نشل رکعات تراویح کې کوا، که دیرش کې کوا او که سلويخ کې کوا، خو غوره طریقه ده یو لس رکعات کول. بیا د یو لسو او شل او دیرش او سلويخ چې کې ته چې سلويخ رکعات تراویح کې کنه سلويخ او شپې تر رکعات وکي، ستغه شپې تر رکعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس رکعات ته نه راشي. هغه به کم کول، کم به کول، خو ډیر پارام به کول. ځکه دا غدا یو سره دا سوچو کې چې حدیثونه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر شپه چې د شپې منځونه کوي صرف یو لس رکعات به کول بس. دا صرف پکې مو هغه یو لس رکعات کړي، خو داغه د یو لس رکعات دي سیو عائشہ رضی الله عنها چې داغه د خپې به وچو دي، د خپې به پړسېدلې وي، د وینو به ولانه و، کله کله به کې کیناستو. دا دغه یو لس رکعات او موږ سوکو موږ ملک سور رکعات کې شل او 2 منټه کې کوي 15 منټه کې بس. کته یو برج کته استاد دي د دین خو غوړه هغه سړی دی چې 2 رکعات کوي، د دې شل رکعاتونو غوړه هغه دی چې 2 رکعات کوي، خو په طریقې کوي، سوچ پکې کوي، قران کې سوچ کوي، په سجدو کې دواګانی غواړي، هغه غوړه نشو. نو موږ دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا یو لس کړی دي، که څوک سوالو کې چې ولي کم کړی دي، جواب درې چې هغه ډیر وګد کړی دي. نه دا مثلا سره یاد ساتي چې په تراویح کې زیاته او کمه جایز دي کنه دي، جایز دي. غوره طریقه سره یو لس رکعات کوزه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه. دویمه مسله شل رکعات تراویح د رسول صلی الله علیه وسلم نه په یو حدیث کې نه ثابت، او چې څومره حدیثونو کې دراغلي چې رسول الله شل رکعات کړي، یا عمر بن خطاب ته منسوب کړي، هغه ضعیف دي، ټول کمزوري. صحیح خبره ده چې رسول الله چې یو لس رکعاتونه زیات نه دي کړي. عمر بن خطاب ران چې مخالک را جمع کړو، نو په یو لس رکعاتو را جمع کړو. یو حدیث ته یو خدا حدیث ته، بل حدیث ته جابر رضی الله عنه حدیث ته باقي کوي صلی بین النبي صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان. د الفاظ دي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې موږ له امامتی را کړی و د تراویح 8 رکعات، 8 رکعات به کول او اوتر او به ویتر کول. نه 8 رکعات تراویح شي، 2 رکعات ویتر کې شو دي جوړ شو، یو لستي جوړ شو. د رسول الله طریقه ده او د امام طبرانی رحم الله حدیث دا راوړي. بعض کسان دوی جاهلان وی په حرم کې شل رکعات کوي، او ما ته پیرو کس ټلیفون کو
سلام واچو وعلیکم السلام ماته ډایرک وي په دې حرم کې خوشل رکعت کی نو مدینه اوس خبره مله خبر راکې کې څنګه وینته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي ما ته ډېر ساده سړی د حرم مقابله ته چا سره کې د رسول الله سره کې مو وی رسول الله کړي د رسول الله زور ډېر دی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي په حرم کې دغه امتی ولاړ شل رکعت کوي ته ماته چې دغه امتی شل کې وي ته وی چې رسول الله کړي اول خدای خبره ستا کمزوري ده زه ته وایم د دې امت سردار یو لس کړي دی او ته ماته د امت د دې سردار امتی خوشل کوي چې کمزوري خبره کوي لکه ورځ مو به یو کس راغلی چې جمعه نه وته ما سوته منځنه باندې دوا سلام مسروق ماته وی چې د رشید احمد غنگوی او د قاسم نانوتوی د بوخا مولیان تیر شي د باندې نو مې مشهور خو مشهور دي جدا خبره ده او مسله صحیح کړي ده جدا خبره دي چې خوځ غړ کافران مشهور دي دنیا کافران سي دي د منصور مشهور دي هر سړی پیژني مطلب خدای نه چې دم هر خبره صحیح ده مشهورتیا جدا ده او مسله صحیح کول جدا ده کله کله دي چې وشي کنه چې یو سړی به څوک به سره پیژني نه د سره څوک نه پیژني او مسله چې بیان کې مسله صحیح هغه صحیح یو نه سره ډېر مشهوري مسله به غلطه نو مسیح د مشهور خو ته څه ولې وی هغه ویلي چې تعویذونه جایز دي ته وګورئ دا غټ خلک ویل نو مې رسول سم خو پیژنې کنه ما غم ډیر مشهور سړی او دې او ډیر غټ سړی نو وی وو غټ سړی ما هغه وی چې دا نشتی هغه غټ سړی وی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وی نشتی او ته وی چې رشید احمد غنگوی وی چې شتی زما خدای ایمان دې چې رسول سم په مخ کې هیڅ څوک هغه ته نه رسي اندې چې رسول سم په مخ کې هیڅ څوک هغه ته نه رسي او کسته د ایمانی چې غنگوی و درسي یا ننوتی و درسي دغه مغټ خلکونه بیا صحیح ده ستا خبر نو مې په دبل به خبره سرو کې نه دی ما ته جو شیخ استاد خبره او صحیح دي پیغمبر خو ډیر اوچته او چې هغه ویلي نشي په جواب کې ماته زه صحیح ده زنه بس روان شو مطمئن نشو بده چې رسول سم دې ټول نه غټ بعض جاهلان دا و چې په حرم کې شل رکعت تراوی کیږي نو بس شل رکعت دي دغه ولنې جوابداري چې موږ خبره د رسول سم کوته د حرم کې او الله په یوځ کې دا نه دی ویلي چې تاسو هغه څه کوي چې په حرم کې کیږي د ویلي په قران او حديث کې دي څنګه نه راغلي دي سی ویلي دي اطيعوا الله واطيعوا الرسول دا لو من الله پیغمبر ومن اوس کده حرم ولا خبره ده الله او د الله د رسول د خبرې سره برابر یو منو به چې برابر نو یو فریدو به لنډه خبره یوا دویمه هغه ته ما دا وی مته ته چې ویلي چې په حرم کې شرکت کی وی نه ما بخپل لیدلی دي ما بخپل سترګې لیدلی ویاو ما ورېدلی ویاو چې خمه په دې خبره مضبوط کو نو مې په دې حرم کې به تاری دلی می چې خلک رفل دین کې درو کو نه مخ کې رکو نه بعد په دې غټ غټ سترګې لیدل نه دي لیدلی کیسه او مې دا غوګونو خوستا کار کوي کنه تبع التوریدلی می چې کړه امام وی ولد ضالین نبی وسم په تیز وی امین الته جنازم کړي کنه جنازي طریقې دي دي الته بته د باران د غختو د باران موز کړي هغه موز دیدلې الته بته دم لیدلې چې کله نور تور شي یا سپومي تور شي تندرونی شي هغه د باران موز کېږي دوه رکعات هغه به دیم لیدلې ډېری مسلې به تل لیدلې مته په حرم کې دانی لیدلې چې منځنه بعد چې خلک په ککرې مېلاس کې ذکر وایي چې لیدلې چې حرم دلیل کې نو په دې مسلو کې ولې نه دلیل کې وینا نه په دغه کې زموږ په مذهب کې نه دی راغلي او په شل رکعاتو کې حرم دلیل دی دا دلیل له بدی باندې چې د سړی په اصل کې د خواهشاتو تابعدار دی د دوه خبرې شو درېمه خبره په حرم کې شل رکعات تراوی چې کوم کیږي هغه صرف شل شپې او هم دوه امامان کوي یو امام لس رکعات کوي او بل امام لس رکعات کوي یو په یو ځای شل نه کوي د خبرې د وګړو سوچ کوا به چې کله تهجد مونږ سره شي هغه بیا تر رکعات تهجد مونږ سره تر رکعات شي اته او شل اتیش رکعات شي او به درې رکعات شي ویتر شي نو ټوټل شو یو 10 رکعات شي نو به خو دې سمو چې یو 10 رکعات هم سنت دي ځکه په حرمینو کې یو 10 سنت نو او په شلو پورې خته د درې سره خبرې نه سړي هته چې څوک ته دا وایي چې په حرم کې شرکت کی دا راغی جواب دی بیا به سره دا وایي چې نو دې صفای ولې نه وي چې د دې ملک بچایانو د علماء ولې دي چې په حرم کې دیم یو لس رکعت کې شل ولې کول
جواب دا غیدا دی چې کله چې ملک عبدالعزیز رحمه الله د مکی د ځمکه او د مدینې د ځمکه د واغسته او خپل قبضه کې راوسته نو په هغه ټیم کې ډیر علما را جمع کړو دا غو سره مشوره وکړه نو بعض مليانو به دا خبرو کړه چې تراویح شل رکعات دي او بعض وی چې رسول الله وی چې ول رکعات دي د رسول الله طریقه او دې کې اختلافات پیدا شو ملک عبدالعزیز رحم الله سبحانه وتعالى دې برحم وکي ډیر خیر انسان ناغوي چې ګور اختلافات مو پیدا کوو یو لس کوي بل لس کوي او ځکه د بعض علما وی دې چې ملک عبدالعزیز رحم الله د کسانه چې خوشاله کړي کوم چې شل رکعات وری کړي خپل ده او غو ته څخه کړي د شل یو لس کې بل لس کې د شل دي تاسو کوی زه اوس راځم دلته لس رکعات موږ کو به تر شي به لس رکعات کې امامت یو کې نه به چې ته وتی او کستانه ته پوښتنه چې مولوی څه تولې د شل رکعات وکړو ته ته شل خمانی دي کړي ما سو کړي ما خلص رکعات کړي شل خمانی دي کړي بیا به جمعه کې د خلکو مرزي ده که څوک ما سره لس کوي او څوک شل ته ودرېږي دی بل امام سره مو دی خپل مرزي ده موږ د وجه اجازه پکشتي شل رکعات تراویح انسان کولای شي خو د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت د رسول صلی الله صرف یو لس رکعات ثابت دي سوي عائشه رضی الله عنها مخکې يصلي 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعات وکړو د دې مطلب دا نه چې رسول رکعات په یو سلام کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعات وکړو بیا به دمنه کول به ډایرک ودرید او د 2 رکعات به نیوي شروع کړو دا سلور رکعات چې رسول الله وکړو بیا به لکه دمو کړه بیا به نور سلور کول نو ځکه دا سلور یو ذکر کړی او د تراویح ته په عربی کې دا ټکی په دیوي چې راحه یعنی په دې سلور رکعاتونو بعد انسان به ځان دمه کوي به چې نور سلور کې بیا ځان دمه کوي نو ځکه د عربی کې تراویح ویل کی عائشہ رضی رسول الله سلور رکعات وکړو بیا مخکې ډیره عجیب خبره کوي فلا تسأل عن حسنهن وطولهن خدا رسول رکعات د خپلوالي تاسو ایمان مکه وي چې سورخ کولی به کو وي شل رکعات تراویح دې ځکه شرنه سوي وي د سلور رکعات به دې کولی کول چې تاسو مکه وي عظیم چرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ترغله وي عائشه نه راغله او زموږ د تراویح په پاکستان او انډیا کې چې مونږ هم کو دا غي د خپلوالي تاسو مکه وي سم پهلوانی سمي درس جوړي او مولوی صاحب غریب هم څوک نه پریدي کروشي چې د رسول الله په حدیث باندې عمل کوم د موږ کولو هره وینن څه سوړون تکي الته غریب دانو مولا دي دانی خوري ک دانی دلور نه کوي غریب دلوګي نه مري دا غریب د خپل دانو سوچ کې به سپیډ ورکی چې سپیډ ډیر 30 کې به کم اورز یو سپینګره به आवाज کوي زنګنان دې زموږ مات کړو لږ گزاره کو او زه بخپل دی مولا سره ملو شوم پاکستان کې دغه خبرو سره ما کور ما څنګه دلته امامتي څنګه ما دوی دي راغله ما څنګه والله کې یو کارت می پریدي او په ترو کې خو زما بیخ بنیاد دوی چې لګي تیزو ما یو تیزی دي کړي چې روکو ما یو رو دي کړي چې بمنځ کې وسېګم یو ولې سنس لکه یوې کې مو وینه پریدي او ایتله ماته دا وایي چې ته دوی چې یو لس رکعات کوه ما بغربه وي په دې تیزول روکولو کې مینه پریدي کله یو لس رکعات مو ته بیا سره سکه الته خلکم جاهلان دي او دغه مولیانو په الله سبحانه وتعالى باندې یقین مضبوط نشي لکه صدانو تنازع بس حق بیانو چې چا قبول کو صحیح ده که قبول نه کو خپل سفر مخ کې تیروا د علم سړي کار دی حق بیانول هغه دا کار نه چې به خوراک په کم ځای کې کوم او زه مثال کې په دې جمعه کې مسله بیان کوم که تاسو خوخه شوې منی او که خوخم نه او خپه شوې الله دې تاسو سل پیری خپه کیږي خو به دې نه خپه کیږي او کچاره ته وی چې دلته به درس نه کې او زمای چوټی کړه چې زه نزبل جمعه ته زمال خپل میشن پوره کوم زه په دې جمعه خو ما ایمان نه راوړی زه په دې جمعه کې نه زه درسونه وکوم نور دنیا زینی مسلمانان کدی ملک علماء ته وی چې توزه په بل ملک کې وکاو کاغه ملک ولا وی چې بل ځای کوزه په بل ځای کې وکاو کله به دمه کیګو کله چې به دې قبر کې خود چې به کوم ورځ د دې جسم نه ساوته نو بس بیا به زه ودرېګم بیا به ختم شي او چې سو پورې بدی کې سای دا نه چانه یریږي او نه ته ساتي چې څوک مال پیسې راکړي یا څوک مال ډوډۍ راکړي یا څوک ما ساتي نه رب العالمین غټ رب دې زمونږ هغه هر څه کوي خو د دې مولیانو ایمان کمزوري شوی نه چې ایمان کمزوري چې بس بیا غریب هر چا ته چې خولې چنګ کړي خاندي را خاندي نزدې دا مسله ته څوک نه بیانې فلا تسأل عن حسنهن وطولهن بیا وی
سلور رکعته به نور وکړو وې دا غیم ته پوس مکو دومره خواږه رکعتونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول سلور او سم وګده به کول ثم يصلي ثلاثه به سور رکعته وکړو درې دا درې به ویترو قالت عائشه رضی الله عنها فقلت يا رسول الله ما رسول تبوسك اتنام قبل ان توتر یا رسول ته د کېږي د ویترونه مخکې دا دلیل به دی باندې چې رسول الله با تر کاته وکړو به دمو کړه پرې به وته سملاستوبه ناشره ته پوښتنه یا رسول ته د کېږي ته سم لیک هغه ته رسول الله ته عائشه ان عيني تنامان زما سترګې ودکی ولا ينام قلبي زما زړه نه ودکی او د پیغمبرانو خصوصیات دي چې د پیغمبر سترګې بندي خو زړه نه بندي زړه نه ودکی دا سترګې ودش خو زړه نه ودکی ځکه او رسول الله پاسې د درې رکعات وکړو او د سویم نه وکړي كان يصلي من الليل 10 ركعات رسول الله بلس رکعات کول ويوتر بسجده او یو رکعت به ویتر کو نسوشو یولس ويركع ركعتي الفجر او به دو رکعات د سحر د منځنه مخکې کول سحر د منځ سنت فتلك 13 ركعه نو شو ديار رکعات او کله چې علم طلب کوی هر مسله به ته حل شي